انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تعمیر د مساجد دا ډیر اقسام لري. امام ابو الحسن خلال رحمت الله علیه کرامات الاولیاء کې لیکلي چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو ما پدې کې نبی علیہ السلام فرمایل انه سيطلع علیکم رجل ممن بهم قوام الارض. اوس با یو داسې کس راشي دا د هغه کسانو نه دی من السبعه الذين بهم قوام الارض، د هغه اوو کسانو نه دی چې د هغې په وجه باندې خدای پاک جل جلاله مخلوقاتو له رزق ورکوي، د دنیا د هغې په وجه باندې قایمه ده. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای فتشوقت الى لقائه، نو زه ډیر زیات شوق شوم چې دې سړي سره به څنګه ملاقات کوم. پدې کې فاذا طلع رجل اصلع، یو سړی راو گنجیو سره گنجیو حافن بيبلغ بيبي على رأسه جرة ماء منګې په سر اوبې راوړي چاله غلام غلیظ الشفتین او غټې غټې شونډې وي اسود اللون او رنګ یې تور. نبی علیه السلام فرمایل هذا منهم، دا د هغه اوو کسانو نه دی چې د چا په وجه خدای پاک مخلوقاتو له رزق ورکوي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه بیان فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې جزم وکړو، یقین مې وکړو چې بالکل دا د هغه اوو کسانو نه کیدی شي. ډېر ساده مزاج او بیا وفرمایل وهذا کان ممن یقم القمامة من المسجد، دا هغه سړی و چې جومات کې وی جارو واله، د جومات د جارو د وجې نه خدای پاک جل جلاله دله لویه درجه ورکړه او په ژبه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری شو او خدای پاک جل جلاله د دې په وجه باندې د دنیا آباد ساتي. انما يعمر مساجد الله، خو بیا ډېر لوی حیثیت لري. انما يعمر مساجد الله، بشکا آبادی جماعتونه د الله، من آمن بالله والیوم الاخر، څوک چې ایمان ساتي په الله باندې او په ورځ